ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم آمنت بالله صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام محترم دا سورة الشمس دو آیاتنا ایو حدیث پاک ما تلاوت کو. دا دو آیاتنا دا سی دو آیاتنا دی چی دینا مخی اللہ جل شانہ وقسمنا اوچت کری دی او دا یو روایت مطابق دا یولس قسمنا دی وقسمنا یا یولس قسمنا یو قسمم کافی دی غیر قسمہ هم اللہ تعالی یو ارشادو فرمائی مسکین بندہ دا پار بلا سلاشتا دا ملک صدر وزیر اعظم کو پخپل دے دا تانی دا ایسے چون کو یو خبر ہوگی آغا قسم خوری آرڈر دے حکم دے تاسے بکے یوڑو کی افسرم قسم نخوری دا خبر دا سے دا خبر دا سے کول دی دا کیس بدا سے دل کی بس خلاص چارتا بدا سو ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایس ایس پی یا دا سی ہٹ افسر انتظامی عہدے دار چی دیا قسم نخوری آرڈر دے با ملکی اسیگی دا بکے دینا بغیر بلار نشترے اللہ جل شانو احکم الحاکمین دے ارحم الراحمین دے رب العالمین دے کائنات کے دا ہر سیدنا بھالا دے اللہ اکبر اللہ ہر سیدنا اچت دے زمونگا اور دا ٹول مخلوقات دا جب بستری شی دا اللہ تعالی صفات و کمالات نشی ختمے دے اللہ پاک فرمائی دا سے بکے بس خبر ختم بندگانو سره د الله جل شانو تعلق سے د حاکمیت نه دی محبوبیت هم دی یحبهم و یحبونه څنګه چې د بلا تشبیه پلار او د زوی تعلق دی پلار تعلق دی بچو سره صرف د مشره نه دی بلکې دا د مینې او رشتہ هم دا د اولاد سره د پلار د زړه محبت دی او دا اولاد د پلار سره د زړه محبت ساتي د زړه ټوکړه ده په دې وجه باندې موږ تاسو ګورو د پلار لهجه چې ده انتظامی هم وي او د رشتې خوږوالی هم وي حاکمیت هم وي د محبوبیت هم وي ځکه پلار رجه کله سخت وي کله نرم وي سختیم چې ده د شفقت په بنیاد باندې
بلا تشبیه د الله جل شانه موږ سره کوم تعلق دی صرف د حاکمیت نه دی بلکې د ربوبیت هم دی رب هم دی زموږ او رب هغه ذات ته وایي چې په شفقت سره او تدریج سره یو څیز چې دی کمال ته ورسوي مدارک چې د رب تعریف کړی دی رب څه ته وایي الخالق ابتداء پیدا کوونکی ابتداء والمبقي غذاء او بیا چې دی غذا سره خوراک سره او حفاظت سره ساتون کې دی او باقی ساتون کې دی د مخلوقاتو والغفار انتهاء او په اخره کې معاف کوونکی دی دا رب دی د ربوبیت په تقاضا باندې الله جل شانو قسمونه موجود کړي قرآن پاک کې سورتونو کې څو قسمونه دي مثلا دې سورت مبارکه کې 11 قسمونه دي وما بناها او وما سواها دا چې ما هم په من معنا کې والي نو دا هو 11 شو او کما مصدریه والی نو بیا خدا و قسمونه دي او قسمونه نفس یو مضمون الله پاک ارشاد فرمایا په څومره اهمي ساده مضمون به څومره اهمي خو قسمونه په کې خبره ارشاد فرمایي هغه څومره اهمه خبره څومره ضروری خبره وي څومره بنیادی مضمون وي الله تعالی دې قسمونه نفس ارشاد فرمایي قد افلح من زکاها هغه بنده با مراد شو کامیاب شو چا چې دا نفس پاک کو وقد خاب من دساها او هغه سړی نامراد شو ناکام شو چا چې دا نفس ګناهونو کې مبتلا زما عزتمند په دې مضمون باندې و قسمونه دي چې دا نفس مونږه د ګناهونو نه پاک کو د کفر نه د شرک نه د بدعت نه د ریا نه د حسد نه د شهوت نه هر قسمه ګناهونو نه نفس پاک قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها او چا چې دین غفلت وکړو په کفر کې الله دې مساعدي او په شرک کې او په بدعاتو کې او په خرافاتو کې او په حسد کې او په بغض کې او په کینه کې او د دنیا په محبت کې او پر یو نام و نمود کې په دې ګندګو کې مبتلا کو الله پاک فرمایي دا نامراد ده ناکام ده خاب یخیب خیبتن خساره کې ده په تاوان کې ده الله پاک چاته کامیاب وای هغه کامیاب ده او دغه شانته الله تعالی چاته ناکام وای اسمه ناکام ده هغه زمو صاحب دا ناس دا زمو صاحب دا راغونډل دا زما محترم دې بنیاد باندې دي څنګه الحمدلله الله مو ته ایمان را کړی دی الحمدلله الله اسلام را کړی دی دین را کړی دی قران مجید را کړی دی الحمدلله دا تعلیمات زمو د ژوندۍ حصہ جوړ شي باطن او ظاهر انفرادي اجتماعي ژوند کې موږ او تاسو د دې تعلیماتو پابند شو یو نیک عمل یو ځل الله ویل هم د نجات لپاره کافی ده او د الله د نامې د برکت ټول کائنات قائم ده یو ځل د نامه مبارک سره والی نو عظیم الشان خیر ده د دې مزاج جوړول دي مستقل طور باندې د الله مبارک نامه اخیستل دي مستقل طور باندې د الله جل شانو بندگی کول دي مستقل طور باندې د الله د نافرمانو نه ځان ساتل دي تر کله واعبد ربك حتى ياتيك اليقين تر څو پر مرګ راغله په دې باندې سا ورکول دي په دې باندې د ژوند عهد کول دي الله دې متخلصي دي اهم مقصد د بار مراجعه کیږي دې ته وي تزکیه نفس صفائی دې ته وي احسان ان خپل ژوند خسته کول په قران او سنت باندې دې ته وي تهذیب اخلاق خسته کول دې ته وي د آخرت فکر سبانه ورځ د بار فکر یخنه د ګرمه فکر زموږه باران راشي نو موږ فکر کوو بجلی راشي بجلی زی نو موږ فکر کوو چې لکه وبډه کې شي لکه چې
د شپې سولر خو وي نه چې بیټرۍ دومره برداشت کولی شي موږ بې ځایه انتظار کوو. زما او ستا په سر باندې یو سفر دی د آخرت، هغې هم تیاري وکړو. د آخرت فکر د اهم مقصد دپاره مراجعه کېږو. کېدای شي چاته په دې مجلس کې څه نوې خبره میلو نه شي، د یو مضمون په مختلفو الفاظو کې تکرار وي، ولی دا تکرار مقصود دی. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، دا تکرار مقصود دی، دا مذاکره مقصود ده. د مذاکرې په نتیجه کې د خپل زړه روح برابرول دي، روح برابرول دي. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم، الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی تاسو مخونو ته نه ګوري، تاسو مالونو ته نه ګوري. تاسو مالدار یې، غریبانان یې، تاسو خسته یې، بدرنګ یې، حبش یې، که تاسو ترک یې، عرب یې که عجم، دې ته نه ګوري. ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، تاسو زړونو ته ګوري، تاسو عملونو ته ګوري. دا عمل په کومه جذبه دی او د زړه کې کومه جذبه ده. حضرت مفتی تقی عثماني صاحب شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتو، هغه یو شعر دی، دا مضمون ادا کړی دی. آسی، حضرت الله تخلص دی. آسی متاع قلب کو संभाल के रखना. آسی متاع قلب، متاع قلب مانا د زړه سرمایہ. آسی متاع قلب کو संभाल के रखना، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دل ربا کا ہے. قسمت سے اس گوہر پر دل اس دل ربا کا ہے. اللہ تعالیٰ کو جسم نہ زړه نه پاک دے، منزہ دے. دل نه مراد توجہ، نظر. په دې زړه باندې د الله تعالی نظر دی، هغه زموږ دل ربا دی، محبوب. دل ربا معنا محبوب، دل ربا، دل ربا معنا محبوب. په قسمت سره دې زړه باندې نظر د هغه محبوب دی. قسمت سے اس گوہر پر، گوہر معنا زړه، دل اس دل ربا کا ہے. دا دل ربا زړه په دې باندې، دا دل ربا توجہ، دا محبوب حقیقی توجہ نظر په دې زبان دی. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. استاد زبان نظر دی. نو فضل فرمایي چې موږ چرته مجلس ته ځو، چرته واده لزو، چرته پروګرام لزو، ځان برابر وکړ، کپڑا ټوپه نه چپلې کېړه سره بوټان پالش کی، واسکټ واغوندي، موسم مطابق سره لباس برابرۍ لکه څه کی ذرا پروګرام دی، واده دی، یا جایز ده ناجایز هم نه، خو ځان برابر وکړ. او که چېرته ته روانې او تکه سپینه جوړه دی ده او تکه ستا واسکټ ته او صدري ده او داسې څه ګندګي په دې کپړه راغه، خاټې پې څه کیسه وشوه، ونې لاندې روان وي، کارغه پې څه کارنامه وکړه مثلا، ته به څه کوې؟ واپس کېږي بیا لکه دا کیسه عین موقع کې یاده څه کیسه وکړه. حالانکې دا څه عیب نه دی، اختیار نه بار یو خبره وه، خو نه موږ نه برداشت کوو. خلک به څه وایي، یار دوست به څه وایي، هغه موږ وینځو، صفا کوو یې. او که بیا هم یخني وي مثلا وچېږي، بیا بدلوو یار. د اخي سره خلک ګاډي کې مستقل یو جوړه ځوړند دی، داسې ایمرجنسي کې هلکې اجلاس دی، هلکې کیسه بل جوړه د اخي شي، خلک هغې ته ګوري که نه. سوال دا دی چې د خلکو د نظر دپاره دا دومره اهتمام دی، د خلکو په نظر کې ته سپک نشي، د خلکو په نظر کې ستا حیثیت چې دی خراب نشي، د دومره اهتمام کې. ځکه ستا په جسم باندې، ستا په دې لباس باندې د خلکو نظر دی. زما وروره په کوم ځای باندې د الله نظر دی، هغې باندې ما ته څومره توجه کړې ده، زه باندې د الله نظر دی. موږ جومات ته راځو نو الله ته حاضري وکړو که نه، الله ته دل
جسم خایو نو زکی سسی سم کسی وی سمرا وسوسی کسی کا تاریخ بوزنا صدونا پتہ نشه کمی الله بلا دې ځامته تو غره پکار لې چې ما تا خو دې جمعه تم سکرا پریګ ندي هڅه ګندرا روانه لکه پت مزړه دې څومره کسی دې پر زړونو کې روړي دي ته دا الله ته وعده او شادي حال لخوا پروګرام لخوا ګندل لباس کې نشد دې په خیرن لباس کې نشد دې د الله دربار کې داسه ګندا زله روړي دا د الله کرم دې چې ستریت پرده ده او هغه هر څه کوته ہے باوجود بیا هم قبول یو بیا هم موږ څوک نه منې کوي او د الله دربار کولو دې هغه ته دراتک توفیق ته ملوي زړه صفایي زړه سترای زړه تزکیه نفس څنګه جسم چې د پاک مونږ غړو او پاک ساتو د پاک ساتلو فکر وکاو خله باس فکر کو چې په معاشره کې بیاران دوستانو کې په ماحول کې د دفتر ماحول کې یو ښه ماحول کې زما حیثیت چې خراب نشي او په جایز حدود کې څه ناجایز هم نه ده بلکې د دین خدام یو مقصود دی صفائی سترای د دین او د ایمان حصہ ده دغه شان د زما عزت مندو د زړه د فهم خیال ساتو شرک نه پاکي زړه کفر نه پاکي د بدعت نه پاکي د حسد نه پاکي د کینې نه پاکي د بغض نه پاکي د بدګمانه نه پاکي د دنیا د غلیظ محبت نه پاکي د دې پاکه په فکر کې موږ مشغول یو ऐसी मताए कल्ब को संभाल के रखना किस्मत से इस गुहर पे दिल रुबा का है किस्मत से इस गुहर पर दिल उस दिल रुबा का है दिल रुबा महबूब हकीकी नजर चरे बदे जबान दे किस्मत खबर दा आसी दे द मता او د اساسي خیال ساته संभाल ساته خراب نشي اخو دې خزایا نشي دیکھیں گند گریل را نشی دیکھیں گند را نشی صفا ساتا بدے باندې در چا نظر دے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها اللہ تعالیٰ دا وہ قسمون نفس رشاد فرمائی تحقیق سراغ سرے با مراد شو چا دا ازر پاک کو دا نفس پاک کو دا روح پاک کو دا گندگونا دا گناہونونا اغا سرے با مراد شو اغا سرے کامیاب شو اغا سرے عزتمن شو اغا سرے فائز المرام شو مقصد تو رسیدو وقد خاب من دساها هغه سره نامراد شو ناکام شو بیزت شو ذلیل شو خوار شو سمجھ ورته من دساها چې د نفس دی ګناهونو کې مبتلا کو غلاظتونو کې غفلتونو کې مبتلا کو ور زناورم خوراک کوي زناورم د ګرمه او د یخنۍ ځان بچ کوي او زناورم خپل بچو سره مینه کوي او زناورم خپل تقاضی پوره کوي د شهوت او د خېټې او کدا ډېر د انسان مشي نو فرق څه شو انسانم د خېټې فکر کوي انسانم د ګرمه او د یخنۍ ځان ساتي انسانم خپل بچو سره مینه کوي انسانم د خپل بچو د نسل د حفاظت جذبه لري خدا جذبه خود زناور هم ده موتا ته الله عقل را کړی دی موتا ته الله قرآن را کړی دی موتا ته الله جل شانو خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم رسول دی خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم تعلیمات دی موتا سره زما اوسم دا د رشي فرق څه شو فرق څه شو ذکر اللہ پاک فرمائے قرآن مجید کی اولئک کالانعام بل هم اضل فاولئک هم الغافلون دا خلق چې دی دا پشانت د زناورو دی بلکې دینم بدتر دی ذکر چې خاون زناورم خپل خاون پیژني ای زناور خپل خاون پیژني تاسو یقینو ساتئ مونږه څومره
ملګري ناست یو، مونږ کره چیلې ګډې غواګانې به وي ملګرو کورونو کې. زمونږ میندې خویندې چې د کمې غوا اوبه بوسه ګیا خیال ساتي، هغه میخ هغه غوا هغه چیلې زمونږ دغه مور خور پېژني، د هغې اواز پېژني. مونږ واړه واړو نو مور غوا ساتله، داسې بې وخته چغې مغې به واله نو هغه جرګې کې به ناسته وه مور، هغه ځای نه به ورته اواز وکړو ورکه شه چپ شه به درځم که نه، په غاړې راته به مازغه رانه خوري. مونږ وایي چې زموږ مور څومره کوالیفاید او غټ تعلیم یافته ده او د میخې په خبره هم پوهېږي او میخ هم د دې خبر باندې پوهېږي، څه به غټ کوالیفاید ده. چې لږ وخت به شو که نه میخې به چغې والې، مور مشغوله وه چې بل کیسه کې بار بار به چغې وایي، هغه ځای وایي چپ شه بس درځم که نه، بس داسې شي. زناور خپل مالک پیژني او دا انسان خپل مالک نه پیژني. 2005-6 کې یو ریلوے حادثه شوې وه، درې ریل ګاډي جنګېدلي وو. د پنجاب اخري سټیشن دی، سند یا سند اولنی سټیشن دی، ګوټکي دی که ډرکي ده، دغه ځای کې د شپې 2:30-3 بجې دا بولان ایکسپریس په دې پلیټفارم ولاړ دی. کېدای شي تاسو ملګرو ته یاد وي، ډېر خوفناک حادثه وه. الله دې زموږ ستاسو حفاظت وفرمایي، د ملک دې الله حفاظت وفرمایي، هغه شهیدان دې الله وبخښي. دې لاهور نه کراچۍ ته شالیمار ایکسپریس چلېږي، اوس هم چلېږي. د ده ځینې څونه سټاپونه وي، هر سټاپ باندې ودرېږي. دا ډرکي یا ګوټکي دغه سټیشن باندې د ده سټاپ نه و، شالیمار. نو د لاهور د طرفه دغه او پلیټفارم باندې مخکې بولان ولاړ دی، نو چې ده د لاهور نه پوره فل سپیډ سره روان دی، شپې 2:30-3 بجې دي. نو په پلیټفارم ولاړو مخکې نه هغه ویې والو، دومره خوفناک یې والو چې څه ډبې پلیټفارم باندې وغورځولې، سې مخامخ پټلۍ باندې وغورځولې او یو غوغا جوړه شو. شپې 2:30-3 بجې څه ډبې مخامخ پټلۍ باندې پرېوتې. اوس د الله شان هغه کراچۍ نه تیزګام را روان دی، هغه هم دا سټاپ نه دی، هغه هم په دې ډر کې به نه ودرېږي، هغه هم مخکې ودرېږي په بل سټیشن باندې، هغه هم پوره سپیډ باندې را روان دی. هغه تیزګام د کراچۍ نه لاهور ته انډیا ته را روان، هغه هم دومره سپیډ سره چې کوم ډبې اخوا غورځېدلې وې هغه یې والې، دومره خوفناکې یې والې، ځان سره یوړې مخکې او د سټیشن نه مخکې نهر کې ورته وغورځولې او خپله د هغه ډبې مالغې نهر کې وغورځېدې. دومره خوفناک حادثه وه چې تقریبا 70-80 کسان داسې شهیدانو چې ناقابل شناخت وو، دا یې شناخت نه کېدو، دومره خوفناک حادثه وه. 3 بجې الله دې حادثاتو نه وساتي. زه دې خبر نه راځم، قرآن وایي اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلک په شان د ځناورو دي، دین هم بدتر دي. او وجه دا ده اولئک هم الغافلون، دي غافل دي. دا وایي کې 3 ګاډي وجنګېدل او ډر کې وړوکی سټیشن او بادیم لګه وه. بهرحال میډیا باندې چغې جوړې شوې، جیو باندې چغې جوړې شوې، خلک را پاڅېده او د یو ځای نه بل ځای نه امبولینس څه کیسه وه. هغه وخت الرخصر ټرسټ و، الرشید ټرسټ دا فعال و. نو زموږ د امبولینس یې د باولنګ او باولپور کې هغه هم رسېدلې وې. ما ته به دا تفصیل څه معلومېده چې کوم ذمه دار و هغه دا کیسه کوله. په دغه موقع باندې څه مسلمانان داسې وو چې هغوی خو د شهداو روښکلو باندې د هغوی د کفن دفن انتظاماتو کې مشغول وو. او یو مخلوق داسې مو چې هغه اسپتالونو ته امرجنسي نافذه شوه، د
باقاعده لانو لګېدل چې وینې ورکولو خلکو وینې ورکولې چې خلک بچ شي. او تاسو یقین وساتئ په دغه موقع باندې یو منظر دا هم و چې بعض خلک داسې وو چې د شهیدانو او د بېهوشه مریضانو جیبونه یې لټول، لاسونه یې ګاړۍ وښکلې، بیګونو نه یې کپړې وښکلې. د انسانانو په شکل کې څه خلک داسې ولیدی شو. ته ما ته دا ووایه چې په داسې موقع باندې د انسانانو دا قسم چې په داسې حالت کې د یو شهید بې ګورو کفن لاشونو او د بېهوشه مریضانو جیبونه لټوي، ګړۍ وباسي او د بریف کیس نه او د بیګونو نه کپړې او قیمتي سامان وباسي، داسې کس کې او په دې خوړ کې یو غوا او خر مردار پروت وي او هغه باندې سپي لګیا وي، دې دواړو کې څه فرق شته؟ دې دواړو کې څه فرق شته؟ په دې خوړ کې مردار غوا پرته ده، مردار سپی پروت دی او سپي پې راجمع دي او چکونه پې لګوي، دا مردار یې خوري، بدبودار یې. او دغه منظر ځان ته یاد کړي چې دغه 3 ګاډي جنګېدلي دي او په سوونو مریضان بېهوشه دي، شهیدان دي او د 2 خپو انسانان راځي او د هغې جیبونه لټوي، هغې نه ګړۍ وباسي، هغې د بیګونو نه قیمتي سامان وباسي. دغه ځناورو کې، دغه سپو کې او د انسانانو کې څه فرق شته؟ یو فرق دی، د 4 خپو ځناور دا د 2 خپو دی، نو فرق نشته دی. اولئک کالانعام بل هم اضل، دا خلق په شان د ځناورو دي، ډنګرو دي، بلکې دینه زیات ګمراه دي، ځکه چې دا ځناور هم خپل مالک پیژني او دا سړی خپل مالک نه پیژني. د خپل مالک عظمت د په زړه کې نشته دی، د خپل مالک ته د ودرېدلو احساس د زړه په زړه کې نشته دی. او وجه دا و اولئک هم الغافلون، غافل دي. هم عزتمند محترم د قرآن پاک او د دین او د حضور صلی الله علیه وسلم باندې څومره احسان دی. قسم دی که د قرآن پاک او د دین او د پاکیزه تعلیمات نه وی بالفرض د انسانانو د دنیا به د ځناورو یو ځنګل وي. دا یو ادنا مثال، دا 2004-5 خبره ده، تاسو ته کېدای شي یاد مې ده، اخبارونو کې دا راغلې وه. د ملک تاریخ غټه خوفناکه حادثه ده، الله دې حفاظت وفرمایي. بیا باید الله د ملک د ملت حفاظت وفرمایي. کوم ځای کې د الله خوف نه وي، د الله جل شانه تعلق نه وي، د الله معرفت نه وي، الله سره نسبت نه وي، قرآن گویا چې هغه انسان نه مني. اولئک کالانعام، دا ډنګرو په شان دي، بل هم اضل، بلکې دنم بدتر دي، ګمراه دي، ځکه چې غافل دي. اولئک هم الغافلون، غافل دي. عزتمند دلته مراجعه کیږي یا داسې حلقې کم ځای کې چې وي د دین د سمج او د فهم چې کومې حلقې دي، الله دې ټولې حلقې او محنتونه آباد لري. غرض او مقصد دا دی چې موږ داسې ګمراهانه او داسې غفلت نه الله زموږ حفاظت وفرمایي. الله جل شانه زموږ د اولاد حفاظت وفرمایي. دا درد خپل هم زده کول دي او دا درد خپل اولاد ته، خپل نسل ته منتقل کول دي. د دې درد په برکت سره د خپل نسل او د قام قبیلې او د امت حفاظت کول دي. دا زمونږ او د انسانانو وجه فضیلت دی. ولقد کرمنا بني آدم، الله تعالی فرمایي بني آدم ته عزت ورکړی دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، الله تعالی فرمایي چې بهترین سانچه کې مې د انسان پیدا کړی دی. وجه فضیلت دا دی چې دی به د الله معرفت زړه کې ساتي، دی به د الله تعلق باندې او د الله په محبت باندې د زړه او روح مالامال وي. همدا د وجه امتیاز ده. په دې وجه باندې د فرشتو نه مخکې ځي. د معراج په یو سفر کې یو مقدس راغی، جبرئیل علیه السلام مخکې نه شو تللی، مخکې نه شو تللی، او سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام پرېښودلو، مخکې لاړو. انسانیت شرافت چې دی الله تعالی وښودلو، انسان د فرشتو نه بهتر دی. او که دا انسان چې دی
خپل رب نه پیژني، د خپل رب تعلق او نسبت چې د حاصل لکی نو دی ثم رددناه اسفل السافلين، یا اسفل السافلين تر رسی بلکې ډنګرونه هم لاندې ځي. الله دې حفاظت فرمایي. د قرآن پاک په ذریعہ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت سره او د دین او د اسلام او د ایمان په برکت سره زما استاد د داسې استاینا او د داسې ګراوډ نه او د داسې کمې مرتبې نه حفاظت کی. الله دې موږ تاسو حفاظت فرمایي. په دې وجه باندې زما عزتمندو دې نعمت ته متوجه کېدل دي، ایمان او د اسلام دې عظیم نعمت ته متوجه کېدل دي. د ناس ته مجمع ته الله هغه عزت ورکړي دي چې د کائنات کې چاته هم نه دی، ایمان ورکړي دي. او د ایمان څه قیمت دی؟ څه قیمت دی د ایمان؟ یو کس هم د ایمان والا موجودی قیامت برا نشي. قیامت ته قرآن مجید الطامة الکبرى ویلی دی، الطامة بڑا ہنگامہ وی فاذا جاءت الطامة الکبرى، ہنگامہ نشی راتلے ترسو بولے دا صاحب ایمان یو صاحب ایمان موجودی. صدا طاقت تے، صدا قیمت تے. زو تخبر قیمت نہ خبر نہیں، لا الہ الا اللہ والا یو قسم موجودی قیامت برا نشی. دا نعمت اللہ مداس ترا کرے دے، دا نعمت ظاہر نشی. زما عزتمندو په خپل ژوند کې په عقل او سمج سره په هوش او حواس سره د دې قیمت د دې نعمت قیمت اندازه ولګي موږ د دې تقاضو باندې ځان کوی کو د دې شکر ادا کو. د مرګ په تخته باندې الله دې ایمان نصیب کړي، الله دې ژوند کې برکت واچي. د مرګ په تخته باندې کافر ته به احساس کیږي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کاش د مسلمان وي. لو ان لنا کرتن، کاش مال بار یو ځل واپسی وي. دا احساس و کافر ته موشي او که دغه مرګ په تخته باندې مؤمن او مسلمان دم دا احساس کیږي. نو فرق څه شو؟ دې وجه مې د جون قدر او زما عزت بندو. والذي خلقكم، دا د الله تعالی یو احسان دی چې موږ پیدا کړی او ژوند را کړی. والذي احیاکم، الله تاسو له ژوند در کړی دی. دا ژوند او دا تن بدن د الله عظیم نعمت دی. او بیا دې تن بدن او دې ژوند ته الله ایمان ورکړی دی، عظیم نعمت دی. راځي په دې ژوند کې چې د ایمان قدردانی شکرګزاري زده کو، ایمان تقاضو باندې ځان پوي کو، ایمان تقاضو باندې ځان پوي کو. د ایمان په برکت سره الله جل شانو سره تعلق قائم کو او د هغه مقام چې قرآن پاک د قسمونو نه پس دا ارشاد فرمایلی دی دغه مقام ته ورسو. الله تعالی دې ټول ته نصیب کړي. بزرگان فرمایي دې ته به څنګه رسي سړی؟ په دوه خبرو باندې، په دوه خبرو سره. یو د ذکر کثرت او دویم دائمی اطاعت، بندگی. د بندګۍ فرایض واجبات زده کو او هغه عملي کو. کثرت ذکر څنګه چې ما عرض وکړ د کائنات روح د الله مبارکه نامه ده. نو زما استا روح، زما استا زړه هم د دې مبارک نامې برکت سره راځون دیکي او ژوندې روح او زړه دې کې په طاقت او توانایي پیدا کی. ذکر ذکر برکت. وتبارک اسمک، د الله نامه ډېره د برکت ده، ډېره د برکت ده. الله د نامې مبارکي عظمت اهمیت کې پیدا کو، دې وخت وباسو. زموږ به شمار مرګي داسې دي چې هغه الله مینه محبت او طلب زکه ساتي، ولې دې لپاره چې کوم کارونه پکار دي هغه نه کوي. مثلا ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، الله ته متوجه کیږي نه. زړه غواړي بهشکه د الله محبت غیر اختیاري دی، د چا په اختیار کې نه دی. نو د دې چې کوم اسباب دي هغه اختیاري دي، اسباب ذکر دي، اسباب تلاوت دي، اسباب الله ته متوجه کیدل. وی ذکر ته متوجه شو. څومره مرګري یاره ګنده وسوسې راځي، ګنده خیالات راځي، زموږ نظر بې خواب وي، جبه بې خواب وي، زړه بې خواب وي، بس هر خبر رانیږي.
وی ته ذکر تلاوت سکے کنه کنه ذکر خو نه کوم وی چې ته روټه نه خوري طاقت به کوم راځي د اسباب دی دنیا کې الله تعالی زموږ سره د جن وسیله جوړ کړې د روټه او خوراک یو سره خوراک نه کوي یو بنس کې د توسینګه طاقت ملاويږي د وسینګه ژوند دی پاتې کیږي اسباب دنیا کې الله قادر دی اصحاب کهف 309 سال 309 کال 300 سنین وزدادوا 309 سال بغیر خوراک ساکه ساتلی دا د الله قدرت دی یو د الله تعالی سنت دی سنت دا دی چې روټه بخوري طاقت ملاوي او قدرت دا دی چې 309 سال الله جل شانو بغیر خوراک ساکه ساتلی دي دغه شان زمای عزت مند ذکر ته متوجي شو وای تلاوت ته متوجي شو دې مجمع کې د کوم مرګورو د ذکر او د تلاوت مزاج وی تاسو یقینو ساته هغه د ذکر نه او تلاوت نه بغیر هغه بنورز نه تیری لشل روپے جیب کشتا خېټه کې روټه شته ده گاډي ور سره شته ده هر قسمه سہولت د تشتره پریشانی ورته نشته ده اوس ټول لغټه پریشانی ده چې د الله نامه نه داخسي تلاوت نه دی کړي ا دې لږ زوب جن کی ممتاز بارها تجربه شوی ذکر تلاوت پورا ده سره پورا جوبن کې ده ذکر تلاوت کې کمې ده هغه حساب سره نقصان ده هغه حساب سره وسوسې دي هغه حساب سره کوتاهی ده هغه حساب سره گناهونو کې مبتلا کېدل دي ذکر اشکه د خپل وس طاقت مطابق څومره چې ستا وسی څومره چې ستا برداشت دا غرض نه دی چې 15 سپاره 10 سپاره وای او ته په زرګونو ځل د الله مبارک نامه والا بشکه کروڑ حاصل نامه مبارک والے حق نه ادا کیږي زموږ ته طاقت دومره نه دی مو ته نشو برداشت کوله د بادام مبارک مو د خپل حضرت رحمت الله علیه حکیم زموږ حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاه حکیم محمد خطاب رحمت الله علیه هغه فرمایي چې د بادام طاقت ور شي دی کنه دا هو اته دانو نه زیات نه فرق څه پکار ځکه دا بعض اوقات ځل نشي برداشت کولی طاقت ګرمي نشي برداشت کولی کله یو په نیم کیلو بادام مخري نو خو دستونو به لګي کی سبا دا کی بی پی به هاي کی ځکه قوت ته کنه وجه دار چې بدن نه برداشت کوي مونږ کې دومره صلاحيت نشته لري کروڑها کربها د الله مبارک ناصر نه مبارک والی حق نشه ادا کړي مو ته دومره طاقت نه لرو خپل وس طاقت مطابق سلسل وایو مثلا کسر د چا باندې بو جوړیږي 50 ځل دی وای اره 50 ځلن کا بو جوړیږي بازو کا انسان دی اعصاب کمزوري دل او دماغ کمزوري 33 درې ځل وای درې ځل تلاوت یو معمول ځان له جوړ روحاني غذا د عزت مندو دا اٹل تاثیر لري اٹل دو ټوک تاثیر لري د دین څخه انکار نشي کولی حقیر مخلوقات دغه پکې دی دا هوا کوي انا اور دی دا ګرمایش او حرارت لري او بدی دا تند ختمي روټه دا لوګه ختمي دا حقیر مخلوقات خپل اثر لري الله مبارک نامه به اثر نه لري یقینا د دې مسره دی تسلسل سره دی وایي تسلسل سره زدانه مچ انسان مزاج یو رنگي بس مستقل بدل کوم بهش اونچ نیچ راتلی شي سره استومان شي سره ول کار زیات شي خیر دی کم بیش کی پریدي نه زموږ مثال څنګه جوش جذبه ذکر وی تلاوت وی تسبیحات وی استغفار وی درود شریف وی ورځ د درې سلور 15 شپږ بیا بس بیا بجلی لاړ شي یا خاموشي شي لوډ شیډینګ شروع شي وي هفته د درې چې د غایبی بیا چرته مجلس کې کینی یا جاته سر روزه ولګي یا بیا جذبره بیدار شي بیا شروع شي درې سلور 15 شپږ ورځې بحالي بیا بجلی لاړ شي کومه د دې نقشه جوړو کړه ما ته وګورئ داسي ګراف داسي لاندې راځي
بیا بره لاړ شي، بیا لاندې راشي، بیا بره لاړ شي. ټول ژوند همداسې بره لاندې بره لاندې، تاسو مستقله ترقي نه کېږي. دا زما زموږ د ټولو کوتاهي ده، او د دې عرض کولو مقصد دا دی چې دا قابو کوو موږ. او دویم کار زما عزتمندو عمل ته متوجه شو. عمل دې عمل ته متوجه دو کې زمونږ یو مونږ یو کوتاهي بله ده. مثلا سره ذکر شروع کی، تلاوت شروع کی، مونږ شروع کی کنه، بعض اوقات سړي ته شوق ذوق وي، جړام سړي له ورشي، خوندم کوي، خشوع خضوع وي، زړه لګي، ہے نا. او بعض اوقات بالکل طبیعت نه لګي، بالکل پیکا پیکا اډو بس هغه مونږ سړي باندې بوجي. بزرگان فرمایي چې دې نقطه باندې ځان پوهول پکار دي. حضرت تھانوی رحمت الله علیه ته یو کس عرض وکړ چې حضرت زموږ کوم مال موږ کې مزه نه ملاويږي. حضرت ورته فرمایي چې ګوره ته د مزید لپاره موږ نه کې، ته د الله لپاره موږ کې، ته د مزید بنده نه، ته د الله بنده. او زموږ حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې ته عبد اللطیف، عبد اللطف نه، د لطف بنده نه، د لطیف بنده. لطیف الله جل شانه. ته د خوند بنده نه، ته د الله بنده. خوند ویو کني ته موز شروع کا، خوند ویو کني ته ذکر شروع کا، خوند ویو کني ته تلاوت شروع کا، خوند ویو کني ته خپل معمولات شروع کا. دا خوند چې ده لذت، خوند، شوق، ذوق، جړه، هنه دا چې ده دا خسیز ده. محمود ده خو مطلوب نه ده، خسیز ده دا مطلوب نه ده. که مثلا دانی نو عمل مبریدو، دا خبره نه ده. خبره ده چاته نصیب وي، جړام ولا چاله ورشي، شوق ذوق وي، خو خشوع خضوع وي، دا د الله نعمت ده، شکر په ادا کا. خو کنه وي نو زه عمل نه پرېږدم، ځکه دې لپاره خو نه لګم، ته الله لپاره لګم. حضرت تھانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا غیر اختیاري څیزونه دي. خوند شو، لذت شو، خشوع خضوع شو، شوق ذوق شو، جړام ګلا شو، دا چې غیر اختیاري دي. الله دې مغمون نو ساتي. بعض اوقات سړی په لږ خبره په جړا شي، او بعض اوقات غټ خبره باندې جړا نه ورځي، ځکه غیر اختیاري ده. د غیر اختیاري باره کې تپوس نشته لري. الله به موږ تاسو نه دا تپوس نه کوي چې لکه تا موږ کوله جړلې ولې نه دي. تا زمانہ نامه مبارکه اخیستې ده، شوق سره دی ولې نه اخیستې، دې باندې مؤاخذه نشته، ځکه غیر اختیاري ده. تا نه به دا تپوس نه کوي چې تا سره موږ کې خوند ولې نو. غیر اختیاري څیز دی، غیر اختیاري دی. نو زما عزتمندو په دې باندې د خپل عمل بنیاد نه دی جوړول پکار. زه به د الله نامه مبارکه اخلم، زه به د الله د کتاب تلاوت کوم، زه به مونځ کوم، زه به روژه نیسم، زه به حج کوم، زه به فرایض واجبات ادا کوم، زه به د مور پلار خدمت کوم، د ښځې د بچو خدمت به کوم، هغې خوږه ترخه به برداشت کوم، خپلو خپلوانو سره به صله رحمي کوم، د حرامو نه به ځان ساتم، حلال به اختیاروم. که دې یو عمل کې ما ته خوند نه راځي، په دې بنیاد باندې به زه عمل نه پرېږدم. دا زما فرایض دي، زما بندګۍ تقاضي دي. زما عزتمند دا ساده خبره ده، دې کې به ترقي کېږي. دا اصل مقصود دی. او شروع کې به همداسې شروع کې څنګه چې شروع کې ماشوم سبق له نه ځي، الف با وایي نه ځي سبق له، ته وله لس روپۍ ورکړي، ته وله ټافي ورکړي، ته وله مټۍ ورکړي. دا مټۍ خو مقصود نه دی، عمل باندې راولي. همدا ماشوم سبا چې کله شروع شي، بیا تا مټۍ ته نه ګوري، هغه ځان رسوي، بغیر څه به ځان رسوي. هغه ځکه بس هغه عادت جوړ شو که نه، مقصود باندې راغو. دا شروع کې دا مټۍ او دا ټافي او دا 10 روپۍ، دا خو د شوق برابرول دپاره و. شروع کې که دا شیزونه وي ښه په ښه، که نه وي دې باندې به سور نه خرابو. اصل مقصود د اعمال دی. او اعمالو باندې یو وخت پورې سره مسلسل عمل وکړي، خود به خود یو مزاج جوړ شي. مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو یو مثال ورکړی. وایي ګورې یو سړی دی، هغه ریټایرمنټ اخیستی دی، پنشن اخلي، خپل زامن هغه نوکران دي، واده کړي دي، لوڼې واده کړي دي، بالکل د باندې هېڅ ټینشن نشته دی. د وخت نه مخکې دی ته اودس وکړي، اذان سره دی جومات ته لاړ شي،
تحیت المسجد کی، تحیت الوضو کی، سنتو کی، اطمینان سره ناس دي. او چې کله جمع وخت وشي نو په اطمینان سره خشوع خضوع سره منځو کی. یو دا سړی دی. او بل طرف ته یو بل سړی دی چې هغه چې دی ټیله باندې ټماټر او الوګان خرڅوي، ټوله ورځ چغې وایي. ما اذان وشو دې فکر کې دی چې اذان وشو مانځه له کوم ځای ته به ځان برابروم چې مونځ رانه خراب نه شي. دی ګاکان زر زر فارغوي او به بالکل عین وخت لږ پاتې شو، 15 منټ پاتې شو، دی یو طرف ته یو ګوټ ته ټیلی ورجوخته کړه، څادر یې پرې واچولو، په منډه باندې جومات ته ور دننه شو، اودس یې زر زر وکړو او مانځه کې ودرېدو. او سوچ راځي چې ټیله څوک پټه نه کي، الوګان څوک پټ نه کي، څوک ونه تښتوي. دا کیسې کتارې ورته و دې مونځ کې لګیا دی، مونځ کې او مونځ نه بس 2 رکعته سنتو کو راشتې والو بیا ټیله ولګوله. یو دا سړی دی. حضرت فرمایي دي دواړو کې تاسو سره ده روحانیت چا سره مضبوط دی؟ د دواړو کې چا روحانیت مضبوط دی؟ بظاهر هم دا وایي چې کوم سړی ریټایرمنټ اخیستی دی، پنشن اخلي او هیڅ قسمه د دنیا ټک کار د نشته دی، بظاهر د عمل روحانیت نه مضبوط او برپور ښکاري. حضرت فرمایي چې نه، دغه سړي په مقابله کې دا ټیلې والا چې کوم دی که نه، د ده روحانیت زیات مضبوط دی. ځکه چې د دومره مشغولیتونو او دومره مصروفیتونو باوجود د مونځ نه پرېږدي. هلکه د بچو 2 روپۍ 100 روپۍ موږ ډېر حلاله مزدوري هم کوي، خو د الله مونځ ته ځان ورسولو، وسوسو سره دی، کیسو سره دی، څومره کیسې د په زړه کې، خو د ده عمل مضبوط دی، ځکه دا ته رسوخ حاصل دی. او هغه سړی ته دا حالت د خشوع خضوع اطمینان دا هم ښه نعمت دی، قابل شکر دی. خو زما محترمه دا کار هم دی ونه کې دی منو څه کوي؟ دا نو کار څه دی؟ بچي د واده کړي دي، لوڼه د واده کړي دي، او وخت باندې ښه ګټه ده کړې ده، بنګله ده جوړه کړې ده، ښه د مزې د امن سکون ژوند دی تېروي، نو دی د الله نامه وانلې نور دی به نور کار څه کوي؟ دا کار څه دی؟ مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو فرمایي چې د ده په مقابله کې دا بل کس روحانیت اعتبار سره زیات مضبوط دی، ځکه دومره مصروفیتونو باوجود دی مونځ نه پرېږدي، ځان رسوي. اگر چې وسوسې دي مونځ کې، اگر چې کیسې دي، مونځ ته ځان رسولو. د ده دا عمل زیات مضبوط دی، روحانیت نه برپور دی. زما عزتمندو محترمو، د حضرت د دې ملفوظ په رڼا کې زه دا خبر عرض کوم که یو سړی ذکر کوي طبیعت یې نه لګي، طبیعت یې نه لګي، وسوسې دي، کیسې دي، بیا هم ذکر نه پرېږدي، تلاوت نه پرېږدي، خپل اعمال نه پرېږدي، دا سړی زیات مضبوط دی د هغه سړي په مقابله کې چې هغه هېڅ ټک کار نشته دی، اے سی لګېدلی دی او ښه یخې هواګانې پرې راځي، دی درود شریف وایي، دی ذکر کوي، دی تلاوت کوي، ښایسته نعمت دی، قابل شکر دی. خو د ده په مقابله کې دغه سړی زیات مضبوط دی چې د وسوسو باوجود دی لګیا دی، خپل کار کوي. او حضرت گنگوهی رحمت الله علیه فرمایي چې دا سړی خو قابل مبارکباد دی چې دته وسوسې راځي، کیسې کتار راځي، خو بیا هم عمل نه پرېږدي او د مونځ کې د خپل عمل کې لګیا دی، قابل مبارکباد دی. او مولانا الیاس رحمت الله فرمایي چې زما زړه غواړي زه ته واپس خېږم چې دته ټول عمر کې په دې مونځ کې یو ذره خوند نه میلاویږي، بیا مونځ نه پرېږدي، بیا مونځ کوي، خوند نشته دی، بیا هم کوي، خوند نشته دی، لذت نشته دی، خو بیا هم لګیا دی، د الله بندګي کوي. دا زیات قابل رشک دی، قابل مبارکباد دی. زما عزتمندو محترمو، ما ته او زموږ ملګرو ته به ډېرو ته به دا وسایي چې خوند نشته دی، مړه بس کپي کېدل کېدای شي څوک دا وایي چې موږ د نحوستونو نه ډک یو، مړه موږ سره دا خشوع خضوع کم ځای ده. بهایي ته عمل شروع که خود به خود به دا شیزونه راځي، خو که رام نغه او ته عمل کې مشغول وي، انشاءالله تعالی ته د الله تعالی د حکم مطابق کامیابي. تا عمل شروع کړی دی، عمل الصالح د عمل تا شروع کړی دی، نیک عمل، او مقصود هم عمل دی، مقصود هم عمل دی. دا کیفیات چې دی دا مقصود نه دی، او دې عمل کې مشغولتیا په برکت سره رسوخ پیدا کیږي، او دې برکت سره به انشاءالله الله سره تعلق او نسبت مضبوطیږي. دا د کولو کارونو هم دغه شان دی، د ګناه نه ځان ساتلو کې هم دا طرز عمل، سترګې بچ کول، ځان قابو کې سړی
په دې باندې سترګې هم داسې کوله او پرې مه پرېږده چې په زما سترګو بې قابو دي، هر وخت بدنظري کېږي، هر وخت غلط سلط کتل کېږي. نه، ځان قابو کا. سل ځل سړی بدنظري کوي او د ځان قابو کو او لس ځل پرېښو، دا خو فایده ده، ترقي ده. نن لس ځل غلط کار ته کتل پرېښودل، سبا لس ځل پرېښودو، بل ورځ لس ځل پرېښودلو، یو ورځ به داسې راشي انشاءالله تعالی 100% به د نظر پاک شي. حضرت به فرمایل چې چا په خپه کې سل ازغي مات دي او دنه لس ازغي تا اوښ کړ، فایده خو شو که نه؟ لس ازغي ته ووتل، سل ازغونه لس خو کم شو که نه؟ بې سل ځل د غلط کار کولو، غلط نظر استعمالولو، نو لس خو یې پرېښودل که نه؟ ترقي خو شو که نه؟ ته به دا نه وایې چې یاره زه خو مونږ خو د الله دې معافي وکړي سپي لکۍ خو چې نچکي خو سیده ده، که نچې نه ده خو بیا کږئ. د سپي لکۍ دې وی که نچکي وي خو نیغئ، خو سپي لږ رو دی خو بیا کږئ. مونږ د سپي لکۍ وي یاره مونږ نیغېږو نه، نه دا خبره نه ده. ته عمل شروع کړه انشاءالله دا کږوالی به الله پاک په خپل فضل او رحمت سره صحیح کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو موقع باندې تاسو چې څوک هم جنت ته په خپل عمل نشي داخلېدی الله د فضل او د رحمت نه علاوه بغیر. زموږ مور عایشه رضی الله عنها عرض وکړه یا رسول الله ولا انت یا رسول الله، او تاسو هم د الله د رحمت محتاج یې. دا سوال چې دی اهل بیت کولی شي. زموږ مور ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها دا مقام دی چې دا سوال یې وکړو، امتي دا سوال نشي کولی. ولا انت یا رسول الله، تاسو هم د الله د رحمت محتاج یا رسول الله. دې خبره ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدیت یو حال طاری شو او د الله مبارک په خپل لسر مبارک به کې خودلو او وی فرمای ولا انا الا ان يتغمدني الله منه برحمته او كما قال عليه الصلاه والسلام. او زم د الله د رحمت محتاج ما، ها دا چې ما دا الله جل شانه خپل رحمت را نصیب کی، زم د الله د رحمت محتاج. نو زما عزتمن محترم دغه عظیم رب متاسته ایمان را کړی دی، دین را کړی دی او د نیک مجلس او د نیک ماحول جذبه او طلب را کړی دی. د نیک ماحول او د نیک کار او د طلب او د جذبه دا علامت ده چې په دې زړه کې د الله محبت او عظمت موجود دی. لہذا کار ته متوجه شو، همت نه کار والو، اوش نیچ کرام غلو، څه خبره نه ده. استغفار شته کنه، استقیموا الیه واستغفروه. الله تعالی فرمایي بني غلا باندې قائم اوسئ او استقامت خو چرته ممکن دی. واستغفروه تدارک په استغفار سره وکړي. کمه بشه برازي استغفار سره پټاشته کنه، استغفار سره تدارک کوه، څومره د نکیږي هغه وکړه، استغفار ور سره لګوه چې خدای بس دا زما وسو در بخیله تمافیو کې خدای کمی کوتای په خپل فضل سره پوره کړي. په دې طریقه به ان شاء الله تعالی منزل مراد ته سفر کیږي. ان شاء الله تعالی سفر به خسته کیږي او اسانیږي به مزیدار کیږي به ان شاء الله تعالی. او په دې کې به ان شاء الله تعلق مع الله او د نسبت مع الله عظیم نعمت الله تاسو را نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ټول د خپل محبت او عظمت را نصیب کړي. الله تعالی دې تاسو راضي شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله زود ناس تقبلك برګرو دار تقبلك. يا الله والمحبة ومعرفة را نصیب کی، دم گناهونه معاف کی. يا الله زموږ دین کې برکت واچي، زموږ خاتمه بالایمان کی، دو مشران حقداران وبخي. دا موږ ته زموږ ټول مشرانو کشرانو ته حقدارانو ته خدای صحت او عافیت نصیب کړي. هسپتالونو کورونو کې مریضان دي ټول صحت او عافیت نصیب کړي. دا زموږ جایز مرادونه خدای پوره کړي. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، هر قسم شر او فتنې زموږ ټول حفاظت وفرمایي او یا الله تعالی راضي شي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.